د صحابو ژوند هغه د قربانو نه ډک دی، د صحابو ژوند هغه د ایثار نه ډک دی. زما دینی خو چې د دې بل وي، نو مونږ او تاسو لم پکار دي چې د صحابو د ژوند په شان ژوند تیر کو، په ځان کې ایثار او قربانی راولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه طیبه کې تشریف فرماو، په مسجد نبوي کې یو سړی راغی، ورته وی د الله پیغمبر زه اسلام راوړم، مسلمان کېږم. نبی علیہ السلام ته د تعارف پوښتنه وکړه چې خپل پیژنګلو را سره وکړه. معلومه شوه چې هغه سړی د یو ډېر لوی خاندان سړی و، تقریبا چې 2.5-3 زره افرادو باندې مشتمل د هغې خاندانو، خو دونه و چې د هغه حالات معلوم شو، نو هغه په هغه ټولو کې د ټولو نه زیات غریب و. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته اعلان وکړ، زما صحابو دا یو سړی مسلمان شوی دی خو غریب دی، کم ملګري به د دې سره ښېګړه وکړي، د دې ضرورت به پوره کړي، د دې څومره ضروریات چې دي یقینا چې دا سړی مسلمان شوی دی، نو موږ له پکار دي چې د سره ښېګړه وکړو. د نبی علیہ السلام په صحابو کې یو صحابي پاسېد، د هغه نوم حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه. ورته وی د الله پیغمبر زما د طرف نه دته د یو اوښ اعلان شو، زه به دته یو اوښ ورکم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه خو د داسې خاندان سره تعلق لاره چې د هغې د دنیا نه زړه موړ او د دنیا د مال سره به محبت نو ډېر زیات غریب و، خو ایثار او قربانی پکې وه. نو په هغه وخت کې هغه سره موجود د هغه په سر یو پټکي و، زر زر یې راکوز که نبی علیہ السلام له یې ورکړه چې زما د طرف نه دا د نوي مسلمان شوی چې کوم غریب انسان دی دا دله ورکه. نبی علیہ السلام د هغه نه هغه پټکي واغشته او دغه غریب له یې ورکه. بیا نبی علیہ السلام یو صحابي راوغوښته، حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه، او ورته وفرمایل چې یاره نن خو دلته صحابه ډېر کم دي، لہذا تلاړ شو په صحابو کې اعلان وکړه چې کوم صحابي داسې دي چې هغه به د دې غریب سړي مدد او امداد وکړي. حضرت سلمان فارسی چې د جمعه ته ووته، ړومبې نظر یې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په کور باندې پرېوته، او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په کور کې د دواړو کونو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لخت جگر حضرت فاطمه تو زهرا رضی الله تعالی عنها وا، چونکې د حضرت علی بیبي وا، نو د هغې په کور ورغی، ور یې وټکو. حضرت بیبي فاطمه تو زهرا راووته، سلمان فارسی ته فرمایي چې څه مسله ده. ورته عرض وکړه چې بیبي یو سړی دی مسلمان شوی دی خو غریب دی، او هغه سړی نبی علیہ السلام د چاندې اعلان وکړه، نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه خو د خپل سر پټکی ورکړ، حضرت سعد بن عباده ورله یو اوښ ورکړ. خو بیا نبی علیہ السلام ما ته حکم وکړه چې صحابو کې اعلان وکړه که څوک قربانۍ ورکولو والی. بیبي فاطمه الزهرا سره د غریبۍ دا ونه وي چې یاره خو بس یو کس ورکړه که نه، حضرت علی پټکی ورکړه خو بېغمه شو زمونږ د کوره پټکی ورغی. نه ورته وی کور کې در سره سشته چې ورکې، ویشته را سره نه خو در کوم چې یو سي. حضرت سلمان فارسی عرض کوي چې بیبي سشته نه نو څه راکې؟ ورته وی ما پورې لږ صبر وکړه. لاړ او په کور کې ورکره د هغه موقع مناسبت سره یو کمبل وه، بیبي هغه کمبل را واغشته چې نبی علیہ السلام د یو غریب صحابي د چندې اعلان کړی دی، د هغه سره د ښېګړې اعلان یې کړی. وی دا کمبل واخله او د دې ګلې او د دې کوسې په هغه سر کې یو یهودي اوسیږي، شمعون نامې د ډېر زیات مالدار و، خو ښه سړی و، یهودي و، خو مسلمانانو سره به قرض هم کو، ګزاره به هم ورسره کوله چې چا به څه ضرورت شو ورغی وله به یې پوره کو، خو بې پیسو کار به یې نه کو. نو په دغه کوڅه کې اوسېده چې د مسلمانانو به څه ضرورت و داسې ایمرجنسي کې ورتلل به. ورته وی دا کمبل واخله او 100 شمعون یهودي لی ورکه، دا واله او د دې چې څه قیمت کېږي هغه راکه، هغه پیسې به والې، په هغې باندې به څه د خوراک سامان والې، څه به پې د ضرورت سامان والې، هغه به د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر کې چې دا دغه کوم مسلمان صحابي چې اوسه پورې کافر او اوس مسلمان شوی دی نو دا به هغه له ورکړي. حضرت سلمان فارسی هغه کمبل را واغشته او را روان شو،
شمعون یهودي له ورغې د نبی علیہ السلام خاندان ډېرې سختې تېرې کړي دي، ډېرې ولګې. د حسنین مبارکین چې د نبی علیہ السلام نوسی دي، د حضرت سیده فاطمة الزهرا بچي دي، هغوی به څو ورځې نارې تېرې کړې، څو ورځې به یې نارې تېرې کړې او د ولګې د لاسه به بیا تبه راله. دونه سختې تېروونکي خلکو سره د یو غریب دومره قدر دی او دومره خیال یې ساتي. ولې مسلمان رور دی که نه؟ مونږ او تاسو په زړه کې دا یو جذبه واچو دا غریب دی که هر څنګه دی خو زما مسلمان رور دی، زما د وسه چې څه کېږي په دې خوشحالۍ موقع باندې به د سره وکړم. هغه سلمان پارسي دغه کمبل واغسته ولاړو شمعون یهودي ته یې ور وټکو. هغه کمبل هغه شمعون یهودي واغشته او کور ته یې یوړه او یو شیبه پس راووته. ورته یې وې سلمان پارسي دا کمبل چې تا راوړې ده دا خو زه نه اخلم، دا خو د خرڅولو والا کمبل نه ده. ورته یې وې څنګه؟ ویل ځکه چې دا ما ته معلومیږي چې دا د یو داسې کور ده چې هغه کور د دواړو کونو سردار جناب محمد رسول الله سره تعلق ساتي. نو زما زړه په دې باندې نه کیږي چې زه دا په پیسو والم او ځان سره کم او تاله پیسې درکم. خدا راته ووایه چې د دغه کور چې د چا نه تا دا کمبل راوړې ده څه داسې ایمرجنسي ضرورت یې پېښ شو چې هغوی دا کمبل هم اوس لګیا دی خرڅوي. حضرت سلمان فارسی ورته وی شمعون ته څه خبرې؟ یو نوی مسلمان راغلی دی، مخکې کافر اوس مسلمان شوی دی، خو غریب دی. نبی علیہ السلام داغه د همدردۍ اعلان وکړه. نو بیبي ته چې پته ولګېده، بیبي وی چې ما سره په کور کې بهترین یو څیز دی چې هغه دا کمبل ده، دا به زه ولیږم او دا به خرڅه کړم او زه به پیسې والم او په هغې باندې به د هغه نوي مسلمان سره همدردي وکړم. شمعون ورته وی سلمان پارسی دا والا کمبل او دا والا د دې قیمت، دا قیمت زما د طرفه شو. بیبي به زما د لاس دا پیسې نه قبلوي ځکه به وي چې دی مسلمان نه دی، خو زما د طرف هم پې دا یو زیری وکړو ورته ووایه چې بیبي ستا دا یوه واقعه، ستا د یو نوي مسلمان سره د همدردۍ دا یوه واقعه دا د شمعون د اسلام د راوړو هغه سبب وګرځېده، دا وله ورکه بیا راشه ما به بوځې او د دواړو کونو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې به مې حاضر کړي چې هغه ما ته کلمه ووایي او زه مسلمان شم. سلمان پارسی هغه هر څه یوړل، بیا راغې. دا شمعون انتهایی مشهور مالدار یهودي او رب العالمین په دې یو مختصر واقعه باندې دته د اسلام د راوړلو توفیق ورکړه. مونږ داسې اعمال خپل کو چې کافران مونږ ته وګوري او هغوی مسلمانان شي.